الرحمن الرحیم ان اللہ قوی شدید العقاب 52 نمبر ایت میں لو صفحہ نمبر 166 تھا لسما سپارہ او سورۃ الانفال ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا ځکه الله رب العزت د نعمت بدلون کا نه دا څکلا هغه په یو قوم باندې یو انعام وکي ته څو پرې هغه خپل ځنګه بدل نه وی کړی وان الله سميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکا هر چی شنه خبر ده کذا بیال فرعون والذین من قبلهم لک څنګه دی فرعونیونو عادت او هغه مخکې دی خلکو عادت هو کذبوا بیاات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ساغوی دی خپل رب آیتونه جھټلاو کړلو نو لہذا هغه مو دی گناهونو په واجه هلاک کړلو او آل فرعون مو غرق کړلو او دا ټول ظالمون اردو کې ترجمه کوم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو بدلتے نہیں ہیں یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو بدل ڈالیں اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين جیسا کہ فرعونیوں کی عادت تھی اور ان سے پہلے لوگوں کی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے بسبب اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے داوالا یود کہ اللہ رب العزت فرمائی اللہ رب العزت وہ قوم تا یو نعمت ویر کی نو اللہ رب العزت آغا نعمت نہ بدلوی ستسو پر خال کو اخبل زون نوی بدال کڑا چنانچہ اللہ علماء کرام فرمائی اللہ رب العزت کله یو سړی ته یو نعمت ورکوي کنه نو د هغه لپاره څه ضابطات څه کرایټیریا نشته دا چې د نعمت چوته ورکوي کوم سړی ځون کې څنګه اوصاف پیدا کی ناغه ته د نعمت ملوي دي دي لپاره هیڅ ضابطه او قانون نشته دا الله رب العزت چوته ورکوي هیڅ پاتې نه لګيږي او الله رب العزت نعمت نه سرفراز کی یو سړی وي په خپود ګډ وي او په لسونو د کوم دا کنه هغه معذوروي هغه باوجود الله رب العزت دار دولت وتغیر کی همدان منا ډیر خلک د سیوی چې هغه مطلب دا شایده سو ډیر خيور وی ډیر لوی ذهین او فتین وی ډیر لوی علم ورسراوي خو دې پیسې شیختانه نه دی وی روپې څه کوم دا کنه هغه په پروګ باندې وی نو الله رب العزت دې لپاره څه ثابتانه د مقرره کړي ته چوت الله رب العزت کوم نعمت ویر کو دا الله خپل ځون سره دا اختیار ستل دا اوس الله تعالی فرمایي چې د دې شی خو ضابطه نشته البته چې بیا ځنه نعمت چوته ویر کو بیا هغه نعمت دوباره ته ونه خلک بیا دي پر ضابطه بیا کرایټیریا شته بیا ته هغه ضابطه او وخت قانون په ضد کې روغلي بیا الله رب العزت نه هغه خلی چنانچه اوس دې چې خبره کیږي دی هغه خلکو چې کوم دی حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې او هغه اهل مکه نو اهل مکه ته الله رب العزت ډیر خصفتونه ویر کړی چنانچه دا خالق څوک دا کنه دا دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام اولاد وو د مکی ولا خالق دی حضور صلی الله علیه وسلم دریام نیکه څوک دا دی اغا دریام نیکه اغا څوک دا کنه یغه ما وکلا بن مره نو دا څوک دا کنه دا د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کوم مذهب وکم دین وکم طریقه کار وو دا دی هغه فالوور بیا د دغه کلاب یو ځوای قصي بن کلاب نمایو دغه بت پرستی څوک دا کنه دی شروع کړه په دغه کې یو کس تیر شو دی هغه کعب ابن لوی نماو هغه څوک دا کنه بقاعده دی جمعې پورې دی خطبه ورکوله جمعې ورځې ته به هغه دور کې عروبه نه یلش دی عروبه پورې باندې یعنی جمعې پورې دی خطبه ورکوله او په هغه خطبه کې به دا خبره کوله ته او خلکو په دغه مکی کې به څوک دا کنه یو نبی رچی نو ګورا چې تاسو بیا دی هغه خبره ومنه دی هغه دی دین پیروي بیا وکه نو هر جمعې کې به هغه خلکو ته د تلقین کولو خو بهرحال د قصي بن کلاب څوک اولاد وو هغه نه بعد څوک دا کنه هغه په مکی کې بت پرستی ورکه روغله نو الله رب العزت دغه ته ډېر ښه نعمتونه ورکړي او ویلی دغه کې ډېر ښه صفاتونه ورکړي چې کله دغه ته الله رب العزت نعمتونه ورکړي چنانچه هغه نعمتونو متعلق په درشمه سپاری کې سورۃ لإلاف قریش تا
لإيلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. دا سورات کې الله رب العزت اهل مکه باندې په د قریشو باندې دی الله یو نعمت ذکر کوي. ورته فرمایي چې ګوره تاسو ته الله رب العزت د هغه چال وخیل او د تجارت چې تاسو په ژمي کې چې کوم دا هغه د تجارت لپاره یمن ته ځئ او د ګرمۍ په موسم کې ایلافهم رحلة الشتاء والصيف د ګرمۍ په موسم کې تاسو د تجارت لپاره شام ته ځئ او بیا د تاسو کومې قافلې د تجارت لپاره چې د ډکوونو نه صرف دې وجې نه محفوظ دي چې هغوی دا یایي چې دا خلک د مکې مجاورین دي دا د مکې خدمتګوري دي د هغو قافلو ته څه مایه دی دا د الله په تاسو نعمت و دا قدر تاسو ته الله رب العزت در کړی و دا نعمتونه درته در کړي وو نو هله پرې دا نعمتونه تاسو سره در سره و چې تاسو ځان نه وبدال تاسو د بت پرستي او شرک نه شروع کړه چنانچې په هغو کې چې کوم دا که نه دغو کفارو کې د مکې والا کوم کفار وو د هغو کې ډېر ښه صفتونه ورکړي وو د هغو کې مهمان نوازي ورکړې وه په د هغو کې ایفای عهد ورکړې وو د وعدې سار ته رسول دا د هغو توره امتیاز وه همدارنګه د مکې خدمت ګزاري کول دا په د هغو کې دا صفات ورکړې وو سخاوت ورکړې وو چنانچې ایفای عهد متعلق باندې قرآن مجید کې الله رب العزت په 21 سپارې کې الف لام میم غلبت الروم دغه هغه بیان شوي ده نو د دې کوم شان نزول وکړه هغه دا شایده چې کفرونو کې یو کس و ابی بن خلف نمای وه دا د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت داسې دریام څلورم کول به و چې دې ټایم کې داسې وشول چې د هغه ټایم کې دوه عالمي طاقتونه وو یو ته به روم نه ایله شو بل ته فارس نه ایله شو دا عالمي طاقتونه وو لکه نن سبا مثال مو وایي چې چاینا او امریکا یا روس او امریکا نو دغه به خپل منځو کې جنګونه کول د فارس ولا چې کوم خلک وو کنه دا آتش پرست یعنی ورته به سجدې کولې بت پرستیا ورکې وه آتش پرستیا ورکې وه او د روم ولا خلک چې کوم دي دا اکثر عیسایون وو کرسچن نو دغه روم او د فارس په خپل منځو کې جنګونه کېدل نو دې موقع کې د پیغمبر علیه السلام داسې دریم څلورم کول د نبوت وو چې دې کې داسې چال وشو چې دغه روم او د فارس جنګ وشولو نو د فارس چې کوم دا که نه دې کې هغه ټایم کې روم کې چې کوم دا که نه هغه لکه ډېر داسې عیاشي ورکې راغله په رومنز کې نو هغه ټایم کې په روم کې یو بغاوت وشولو یو کاس چې کوم دا هغه بادشاه پسې راچک شولو او بغاوت یې وکړل هغه بادشاه چې کوم دا که نه هغه مړ کړو د هغه زمن و پنځه هغه زمن یې هغه ته پنځه مړه کړو بیا یې درې څلور لوڼې هغه ته مړې کړلې د اټولې چې کوم دا که نه هغه کړلو او خپله په بادشاهۍ باندې کېناستلو نو بهرحال دې ټایم کې چې کوم دا د فارس کوم بادشاه و هغه ته مکامله وشوله چې یاره روم کې چې کوم دا جوړ ښه بغاوت شوه ته حمله په وکړه چنانچې هغه پر روم باندې حمله وکړله نو دا رومیانو چې کوم دا که نه په ډېره کفي علاقه یې ونه وخیستله دا شام وغیره دا ټولې علاقې چې کوم دا که نه اهل فارس ونه وخیستلې نو دې کې دغه د مکې والا قریش چې کوم دا که نه په دغه ټکي ډېر خوشحال شو ویلي څه د هغه بت پرست و او دغه هغه والا چې کوم دا بت پرست و آتش پرست و د فارس والا او د رومن چې کوم دي که نه دا اهل کتاب و چونکې عیسایون نو د مسلمان د دغو په شکست باندې خفه شو او د فارس په فتح باندې هغه خوشحال شو مکې والا چنانچې یوه محفل کې سره ناست وو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د ابی بن خلف چې کوم دا که نه داسې بحث غنې شول ابی بن خلف ته ورته وایي چې څنګه چال ده تاسو یایي چې موږ نبي داسې دا دی الله مدد ده ورسره دغه دی دغه دی تاسو والا هغه رومن ته څنګه شکست ورکړو موږ والا بت پرستو فارس والا کوم ځای ته یې وتړولو ټوله علاقه یې درته ونه واخیستله نو خیر دې ټایم کې چې کوم دا که نه د الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض دا آیتونه نازل شوي نو دې آیتونو کې الله رب العزت دا فرمایلي دي چې فی بضع سنین څه ټیک ته اوس خو روم شکست وخوړلو خو څو کالو بعد به دا روم چې کوم دا که نه دا به دوباره هغه ته شکست ورکوي فارس ته نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه بحث کې هغه ته دا ویلو دا ابی بن خلف ته چې ټیک ته اوس خو تاسو ولا خلکو وګټله خو درو کالو بعد ته وتکسه درو کالو بعد به چې کوم دا که نه دا رومن دوباره ته په بریږي ویلي چې موږ قرآن مجید کې لیکلي دي موږ قرآن مجید کې دروي خبره نشته ابی بن خلف ته ویلو چې څه داسې چالو که چې موږ ته منځ کې لاس وخوان شارټ شو که چیرې د درو کالو کې رومنز وګټله نو زه به ته لاس هغه ډېر کوم وخوان او که وی نه ګټله نو بیا به چې کوم دا که نه ته مو ته لاس وخوان راکوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیلي بس ډن ده ویلي چې هغه ټایم کې دغه هغه چې کوم دا شرطونه دا حرام نه وو
چنانچه ابو بکر صدیق رضی الله عنه روغلو پیغمبر اسلام ته کیسه تیره کړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کور مو وکړو سړي سره شاک پتړل ویلي چې قرآن مجید کې راغلي دي چې ډېر ضرب چې کوم دا رومن په هغه باندې فتح حاصله کی نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې داسې چل دی چې ګوره الله رب العزت دې کوم ټکه استعمال ده هغه دا ده وهم من بعدهم غلبهم سيغلبون في بضع سنين چند سال میں نو ټکه استعمال شوی ده بضعون دا بضعون چې کوم دا هغه په عربی کې انو راسي هغه ته استعمالېږي 1 تر 9 راسي کومې هندسي دي هغه دپاره بضعون ټکه استعمالېږي نو ته داسې چال وکړه چې هغه ته وایه چې انو کولو کې اندر به یعنې لاسونه لوندې کلونو کې به چې کوم دا که نه دا فتح حاصلېږي نو ته داسې چال وکړه چې دې ته وایه چې وښو نو شارط موت تو په منځ کې لاس نه سل شو که زه لاړ شو ته به زه سل در کوم که ته لاړ شې ته به ماته سل راکوې خو کلونه چې کوم دي 3 نه دي بلکې نه دي هغه ورته ویلي چې بلکل صحیح ده داسې یاد سره مانه خیر دا شرط ماتې سره وتړلو دې ټایم کې پیغمبر علیه السلام وخت تیر شو نه کوله ورکې تیر شولو پیغمبر علیه السلام لوړلو مدینې منورې ته هجرت وکړل مدینې منورې کې قدرت داسې شون دا چې یو کولې ته تیر کړلو په دویم پورې جنگ بدر وشولو او په جنگ بدر کې مسلمانانو ته فتح ملو شوله دې ځای کې مسلمانانو جنگ وګټلو هغه ځای کې د روم او د فارسا کلیسې شروع شول او خپل منځو کې کوم دا کنه سره جنگ ولګېدل چنانچه رومن چې کوم دا کنه داسې منډه د اهل فارس ته ویر کړه توري ارمینیا ته ورسول ورشو وتخلوري ارمینیا ته نو ظاهره خبره ده چې اوس دا شار چې کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګټل ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب ورسول جوړ کې څنګه ان شاء الله دا غي انعام کول دا او د تاسو اهل فارس ته شکست ملو شول دا خبره ده چې سم تاسو ته اټوله دی وعده پر کولې متعلق شروع کړی دا چې کفارو کې اگر چې کفرونو وعده در اخلاق هوا غاله چنانچه ابی بن خلف ته کله دا پیغام ملو شولو نو هغه خپل مرو په دې هغه زمن چې کوم دي کنه هغه ته ویلو چې بالکل یې پلور د سره ودا کړی دا یو دوا درې سلو خونی وته پراکو او مکینه وته وستلو مدینه ته نو پیغمبر علیه السلام چې کوم دا کنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی چې دا صدقه کا تای ما خلا هغه ټیم کې اگر چې د هغه حکم د شرط او حرمت یار نازل نه وشو خو اسلام کې دا شای اندس یا خنه راګنه نشو پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې پرېږده واخه شای نه ده صدقه کا یعنی تو اوس ګوره هغه کافرو د ټیم کې جنگ بدر عاشوا او جنگ بدر کې دنیا کفرون امر شي هغه هوتل شي چې چامندل وستره خلاص دري ودی مدي چې ساتره سوي هغه ټیم کې باوجود دي دشمنی هغه ته بالکل تو سره مقابل کړه دا سلو خون وخلا بالکل چون چرا ورکې نه دا کړه یعنی دومره پرې هغه کې دغه اخلاقیاتو هغه پابندي ورکی وا خو بیا دا شي نه دغه پرېږدول دا د سي پرېږدولو چې پیغمبر علیه السلام سره څو معاهدي وکړل صلح حدیبیه وکړه موت یې کړله هغه ایفای عهد ولکم صفاتونه هغه ونه لوړل مهمن نوازه صفات ورکیو هغه صفات هغه لوړل وځکه چې مسلمان غریبون یا لوګم کړیو په شعب ابي طالب کې امدان منا د خانه کعبه کوم د خدمت ذمہ داری د وخستی وا هغه یا پر یک ډول هغه د صلح حدیبیه کې مسلمان ور روان لیاري نه رستانو کو زرونه شو مړی نو چې کله دا کوم نه دغه وکړه الله رب العزت و فرمایلو ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم توسو چې کله ځون کې تبدیلی وروستله اوس د ممکنه د اوسه لپاره بدل شولو یو قوم چې کله خپل ځون بدل کې بیا الله رب العزت هغه نعمتونه هغه نه دوباره وکړي لہذا تاسو ته کوم نعمتونه درکړیو کوم امن مدیر کړو خلکو دې تاسو کوم قدر کول کوم احترام مدیر کول هغه اټول مدنه وخستل ویلي چې تاسو ځنه بدل کړ نو لہذا کوم قوم ته الله رب العزت نعمت ویر کی دی هغه نعمت قدر کول پکور دی مو خالقا ګورم ته الله رب العزت دا مملکت پاکستان را کړه دا زه ډیر خلک خپل ملک پسې زیاړي دي خدای دې تبو کې خدای بربود کې خدای دا کې خدای کی حالانکه دا ملک باندې مو خراب کړه چې خراب کړه زیاړي چوتا کوي خیری چوتا کوي خدای بندا تو خپل ځون باندې توجه شته تو خپل ځون خبرې ته د چی شکای هر سړی از معاشره افراد سے بنتا ہے فرد صحیح شي معاشره خپل ټکی کله فرد نه د صحیح ته چوتا زیاړي کوي ته خپل ځون اول ته خپل وکسا ته د بجلی اخلاق کوي ته د ټیکس اخلاق کوي ته هر چی کې غال غال ته څنګه نه څوک د جماعت کې په چپل خو چپل وړي وسایل په نه کوي ته شرمېږي ایوانی مخلاق مو دی وجه نه کو ته مو شرمېږي ته کوم ځکه مونږ نه شرمېږو بجلی اخلاق کې مونږ نه شرمېږو هر سړی کوي ورګه کته دغه بازار کې ته جماعت نه چپل نه پټایي مولانا شفیع علی صاحب ثانوی رحمت الله علیه فرمایي علماء کرام متعلق فرمایي حضرت ثانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د عالمون شروب نسکی دی واجه نه نسکی چې خدای نه ډریږي دی واجه نه نسکی چې خالق به چې جوړ مولو علم شروب اسکلی دي
هغه فرمایي چې که حلیم دی خدای ډوره شراب نس کی بیا په کور د غیبات ما کوي. دا څنګه چې دا شراب کې خدای نه ډارېږي او غیبات کې ونه نه ډارېږي. همدان منا چې ته چپلو کې خدای نه ډارېږي بیا د بجلی کې ویلې نه ډارېږي. دې مطلب دا شاید چې ته خدای نه ډارېږي. یہ خدای ډور خبره نه ده، اشاره ده. چپل متعلق د شرمی کې چې چپلو خال به جو ہے 200 روپۍ چپلې نه پټ هغه ځکه ته یو یونټ د 150 روپۍ ولا هغه پټای. نو خبره دا شاید چې الله رب العزت کوم قوم د تبعیه فیصله الا کوي چې هغه قوم خپل ځون او خپل تبعیه ته سیخ کی، وو خپل ځنونه خپل تبعیه ته سیخ کړی دي. هغه چې کوم دا کنه یورپین هغه ایوار په ټیکس ور باندې د سرکور روشي ورسي سیخ ټیکس لنډای. ایمو ولا چې کوم دا کنه مو ټیکس چور بجلی چور د دنیا کومه غلا ده چې هغه مو کو سرکاري کوم شای مونږ ووري ته د سرکاري محکمو ته لور شه دا سي مارچ چې په پاکي وړي هغه پکا پټای په سرکاري محکمو کې چې وخت سي کنه سرکاري محکمو کې 10 مار دھاړ دا کنه د هسپتالونو ته لور شه په هسپتالونو کې د دوه دسي هغه کې لکه شیره مادر کسي لکه د مور شپه سړی ته حلولې وی کنه دانه منه حلولې غني او د دوه داسې بندر باند دا وکي لګیاوي چې کله نو سٹاک روشي سامي نیمونه زت یوال به خپل منځو کې بندر باند ور باندې ولګي بیا اخیری کې چې کوم د غاسونی ارسونی دغه غټیا کمپنۍ ولا هغه د شربتي بوتلې پوتې شي هغه موې ته ډیر کې چل دا وخله. نو خبره دا شاید څه کله مودا هول دا الله رب العزت انداسه سلیمون او تبیر باندې مسلط کړی دا الله د متنه کما توفیق نصیب کړه. ولا عاقبۃ للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد و علیه